السلام علیکم دوستانو. په هر ځای کې به زلزله شوي، خو زلزلې د څه وجې نه راځي؟ زلزلې خدای ولې په دې ځمکه باندې راولي؟ کله چې په مدینه منوره کې په اوله ځل باندې زلزله وشوه، نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خپلو عوامو ته وویل چې ستاسو رب غواړي چې تاسو د خپلو ګناهونو معافیانې وغواړئ. زلزلې چې کوم دی نو مختلف قسمه کنسپټ دي. د زلزلې په باره کې څوک وایي چې زلزله چې کوم دی نو دا دنیا د یو ځناور په ښکر باندې چې کوم دی نو ولاړه ده، او چې د هغه ښکر ستړی شي نو د بل ښکر ته یې اړوي نو زلزله راشي. څوک وایي چې نه، د کیچوا په خېټه باندې دا دنیا پرته ده، نو هغه چونکې ړقېږي راړقېږي، نو د دې وجې نه زلزله راوستلی شي. ساینس وایي چې نه، زلزله خو چې کوم ده د دې وجې نه راځي چې په دې ځمکه کې دننه ګیسونه وي، د هغه ګیسونو اخراج چې کله خارجېږي نو د خارجېدو د وجې نه چې کوم دی زلزله. ټیکټونیکس پلیټ څوک وایي چې دی هغه وچ وي او د هغې د چاودلې د وجې نه چې کوم دی نو زلزله راځي. خو تاسو ته پته ده که هر ریزن دی او که هره وجه ده، خو راولي څوک دغه الله تعالی یې راولي. د هغې الله تعالی په اختیار کې دي، او داسې ډېر روایات به تاسو لیدلي چې په هغې کې ویلی شوي چې مختلف قومونه د زلزلې او داسې د نورو افتونو د وجې تباه کړی شوي دي. کله چې به هغو سیده لاره پرېښوده او په غلطه لار باندې به روان شو. خو د دې حل چې کوم دی نو چا نه دی ویلی. حل یې صرف او صرف همدقه دی، زمونږ دین زمونږ اسلام مونږ ته د دې حل ویلی دی چې کله هم تاسو برایې طرف ته روان شئ، کله هم تاسو چې کوم دی غرور او تکبر، کله چې هم دنیا ترقي وکړي، کمپیوټر یې رالي، د دې سره نور ټکنالوژیز راغله، سپوږمۍ ته خلک وخته، تر دې پورې په نور نه چې کوم دی نو هم خلکو کنسپټ واغستلو او اټامیک بم او هایډروجن بمونه یې جوړ کړله. دنیا ډېره تیزه په ترقۍ راله. خو معمولي غوندې چې کله دا ځمکه وړه کېږي نو ستا هغه هر څه چې کوم دی نو څه کوي، د هغه تباه کوي او بربادوي. نو الله تعالی تا ته یو قسم له ستا اوقات هم در یادوي، که ته هر څومره ترقي وکړي، خو که معمولي مې در باندې دا ځمکه وړه کول نو دا هېڅ به دې نه پاتې. دا خو معمولي چې کوم دی نو زه دا ځمکه ړقوم. د قیامت د ورځې زلزله به څنګه وي؟ د قیامت د ورځې زلزله به وایي داسې زلزلې چې په هغې باندې به دا ځمکه مکمل اواره شي، مکمل یو میدان به ترې جوړ کړلی شي. چې کوم دی تاسو کله ګناهونه ډېر سیوا کوئ، ملګرو الله تعالی دې زمونږ صغیره او کبیره ګناهونه ټول معاف کړي. ملګرو ته دا اهم پیغام ور ورسوئ، روژه را روانه ده، خپل مونځ او دس نیکۍ طرف ته مخه کوئ. انشاءالله العزیز د زلزلو نه به مونږه بچ بیا پاتې کړلی شو. دغه یې حل دی او دغه یې چې کوم دی نو سلیوشن دی. تاسو څه وایئ؟ تاسو زما خپله رایې په کمنټ کې شریک کړئ. په اخر کې خپل روژې دی بله اجازه کوئ.